أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويركمه جميعا. سورة الأنفال 37 نمبر آیت. پر 37 نمبر آیت کی د مخکینی واقعاتو نتیجه او خلاصه ذکر کیږي. مکه چې کوم حالات او واقعات ذکر شو د کافرانو، د هغوی د خرچو بحثونه، د هغوی د جنګونو سازشونو، د هغوی د قوتونو، د هغوی د ناکامۍ چې کوم واقعات ذکر شو د هغوی ټوله خلاصه او نتیجه به د آیت کې ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي لیمیز الله الخبیث من الطیب. د مخکینی حالات دې دپاره الله تعالی راوستل چې مسلمانان لږ مقابل کې کافران ډېر، د هغوی وسایل ډېر، پیسې ډېرې، جنګ کې مخامخ کېدل، د هغوی ماتې خوړل. دا حالات چې کوم واقعات چې رالو د دې حکمت دا و لیمیز الله الخبیث من الطیب، چې الله تعالی ښکاره جدا کي پلید د پاک نه. خبیث چې کوم دی دا پلید ته ویلی کېږي او حرام ته هم ویلی کېږي. طیب دا حلال ته هم ویلی کېږي او پاک ته هم ویلی کېږي. دې آیات کې مفسرینو دوه احتمال ذکر کړي دي، چې دوه احتمالونه دلته کې موجود دي. یو احتمال دا دی، د دې مطلب دا شو چې لیمیز الله الخبیث من الطیب، الله تعالی جدا کی پلیت مال من الطیب د پاک مال نه. مطلب دا دی چې الله تعالی د خبره واضح کی خلکو ته چې کم مال حرامي، د حرام مال اثر هم خرابي، فائدې نه. لکه کافرانو مال لا جمع کو، خړر مال لا جمع کو. د اسلام په مقابل کې دغه مال خرج، مال ضایع شو او د خرج کولو هیڅ فائدہ راونه وته، بلکې د مال د ضایع کېدو سره سره چا چې دغه مال لا وړي او دغه په سر باندې جنگونه کول، هغه خلکو هم سر وخوړ ختم شو. وای دې کې اشاره دی خبرې ته شوله چې حرام مال په کومو ځایونو کې مولېږي، نه به د خلکو څه فائدہ په چاله په لاس ورشي، نه به دغه مال فائدہ چاله په لاس ورشي. وای دا یو مستقل تعلیم او سبق شو چې کله سړی پیسې پیدا کوي، کور ته راوړي، خپل او اهل عیال باندې پیسې لګوي، نو که حلاله پیسې په ولګول نو دغه پیسې به رنګ راوړي، ثواب به هم شي. ځکه چې نبی علیه السلام حدیث مبارک چې حلال کسب وروسته د فرض نه دا فرض دی، نو دا به بینه به شریعت باندې عمل هم شو. د دې سره کم اولاد چې حلال مال وخوري، دغه نه بر دین کارونه کیږي، هغه به جدا ثواب شماريږي. او دغه سره سره دغه اولاد به د مور او پلار په کار هم راځي، هغوی خدمت به کوي، صحیح تابعدار اولاد به. خو د دې مقابل کې حرام مال استعمال شو، نو دې په اول سر نه ذمہوار او ګناهګار هم دی، دغه مال برکات ثمرات هم بنئ، بلکې دغه اولاد به د مور او پلار څخه نه فرمانه شي. لکه څنګه چې په جنگونو کې تاسو ولیدل چې کوم ځایونو کې حرام مال لګیدل او مال هم لاړ، او مال لګون کې او مال چې چا په لاس بچا باندې ولګي دغه ټول ضایع شو، هیڅ فائدې راونه وته. نو دا حالات دې د پاره راځي چې الله تعالی پلیت مال د پاک مال نه بیل کی. دویم قول پکې د علماو دا هم دی، دا احتمال پکې هم دی، خبيث په معنا د پلیت سره راځي او طيب په معنا د پاک سره راځي. نو په دې صورت کې به معنا دا شي چې دغه ګران حالات الله تعالی په مسلمانانو باندې ذکر راولي چې الله تعالی مؤمنان د کافرانو نه بیل کی. د دې مطلب دا دی چې کافران او مسلمانان د په یو معاشره کې ژوند تیروي. په دې کې ډېر خلک داسې چې هغه منافقان دي، دغه ټول خلک د جنت دعوی لري، د انسانیت او د اخلاقو غټ دعوی کوي، خو چې کله به دې باندې امتحان راشي به پته لګي چې په امتحان کې څوک مضبوط پاتې کیږي او څوک ناکام کیږي. د کلک امتحان تیرولو نه وروسته د مؤمن او د کافر او د منافق منځ کې فاصله بیخي واضح کیږي. او چې کله امتحان نه راغله ډېر خلک به خسته دعوی چالاک خولي، خو امتحان نه وروسته به هغوی سخت ناکامۍ سره مخامخ کیږي. نو دا حالات وې دې دپاره شو چې د مؤمن او د کافر په منځ کې یا د مؤمن او د منافق په منځ کې فاصلې سیوا شي. کافر پېژندل کولو تر یو حده پورې اسانه ده، خو د منافق ډېره ګرانه ده، او منافق په خپله باندې یو پلید مخلوق دی. نو د هغوی د جدا کولو دپاره الله تعالی داسې حالات په مسلمانانو راوستلي دي.
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه الله تعالی ګرځي خبيث یعنی پلیت بعضه بعض ددي على بعض د بعض نور سره پلیت سره ملګری کوي فيركمه بیا الله تعالی یو ځکه دغه جميعا دغه ټول مال فيجعله وغرز دلرا في جهنم وجهنم کی اولئک دا کسان هم الخاسرون دوی تاوانیان دي دا بل مسله ده چې پالیت مال چې کم دي څنګه به هر یو څه کې خپل یو کشش پکې او یو بل شي ځان تراکاږي لکه مغناطیس ځان ته وس باندې راکاږي دغه شان حرام څه کې هم خپل یو کشش موجود دي حرام څه چې په کم ځای کې موجود دي په کم جسم کې داغي اثرات موجود دي نو دغه حرام مال ناجایز او بد اخلاقیانه ګناهونو یو جذبه په انسان کې راولړی دغه شان د کې بده ما حرام مال کې یو کشش هم شته چې دا نور حرام مال ځان ته راکاږي نو چې کوم سړی چې حرام خوري د بنیاد نه نو هغه د ارسر ډیر تیر شي خدای سره چې حرام را جمع کړي نه وخت به نه تیریږي لکه سوالګرو حالت وګوري سودخورو حالت وګوري د رشوت خو حالت وګوري هر څه سره ډیری خو چې دغه پیسې را جمع کړي نه اس کله هم دې باندې ټیم تیریږي نه نو دا د الله تعالی نظام دسي دی چې ګرځي پلیت لرا باز ردینه سر د باز نور نو به دا را جمع کی جميعا په یو ځای باندې ټول حرام یو ځای ته را جمع شي فيجعله بیا ګرځي دغه حرام لرا په جهنم و جهنم کې حرام صبر مالونه چې الله تعالی به یو بل سره په واس کې قیامت کې یو بل ته را جمع شي او دغه حرام مال به بیا راوغست چې دغه مالکانو د مخې د چا په کنټرول کې د مال وو چا په قبضه کې هغه ورته ګوري او د مخې به دغه مال جهنم ته واچول شي چې دا هغه حرام مال چې دنیا کې درجه جمع کړو نو الله اولئک هم الخاسرون به دغه کسان تاوانیان دي چې مال هم جهنم ته الله واچ لړې غسینا فائدہ بالکل نشته دی قطعا فائدہ نشته دی دغه حرام مال چې چا خوړل استعمال کړي د باقي ځان نه د ګناهونو نه ناجایزو جذبات ورځ په ورځ باندې سیواکی کمیږي نه دغه د خپل رهبرانو مشرانو سره وفادار پاتې کېدی نشي نو فائدې په هیڅ ځای کې را څرګند نشو د دې مثال د زهر غونته کې شو قل للذین کفروا ان ينتهوا او یا حق کسان ته چې کافران دي کدوې منش یغفر لهم بخنه بوشي دوی ته ما د هغه کارونو قد سلفا جوړان دي کړی دي د آیات کې کافرانو ته هم ترغیب دی د ایمان راوړلو چې تاسو ایمان راوړو په حال څومره ګناونه ناجایز تاسو مخې کړي د ټولي به تمام شي ترغیب دی او ردی سره سره ترهیب هم دی يرول هم دی چې تاسو به خپل ناجایز باندې کلک پاتې شوي نو ساسي د پاره موږ سره قانون نه جوړو بلکې د مخکینی کافرانو د پاره چې الله تعالی کوم قانون می جوړ کړی دی به کوم قانون باندې می هلاک کړی دی به کومه طریقه باندې پاکه طریقه باندې به تاسو هم هلاک کوم تاسو د پاره زړه طریقه موجوده ده د کافرانو د هلاک کولو نو دا ترهیب شو د هغوی د پاره چې تاسو اسلام نه قبلوي نو تاسو د نور کافرانو غوندګي عمل به تاسو سره هم وکم نو الله وی قول ورته وای ای پیغمبر للذین حق کسان د کفارو چې کافران دي ان ينتهوا قدامانه شو د خپل کفر نه یغفر لهم ما قد سلف بخنه بوشي دوی ته د حق کارونو قد سلفا چې وړاندې کړی دي و ان يعودوا کدوی را ګرځي کې د خپل ګناهونو ته بیا د سره کوي نور ګناهونه کوي نو فقط مازات یقینا تیر شوی ده سنت الاولین طریقه د مخینو خلقو د مخکینی کافرانو ظالمانو طریقه تیر شوی د تاسو د هغه تاریخونه کتري د کافرانو الله تعالی به کوم عذابونو باندې هلاک کړی دي هغه طریقه موجوده را په دغه طریقو باندې به تاسو هلاک شي وقاتلوهم او جنگ کې د کافرانو سره حتی تر هغه پورې لا تکونه فتنه چې پاتې نشي فتنه چې کومه ده فتنه دو معنی دي یو فتنه یو معنی چې کوم ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل دوی معنا د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نقل د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د رائے مطابق دلته د پیتنې نه مراد کفر او شرک دي نو بیا د سیمانه شو چې وقاتلوهم تاسو جنگ وکړئ د کافرانو سره حتی تر هغه پورې لا تکونه فتنه چې پاتې نشي کفر او د شرک اثار بالکل پاتې نشي د اس قسم علامات پاتې نشي دا غي پورې جنگ کول کافرانو سره فرض عین شو لازمي شو
نو بد او یکون الدین او شی دین یعنی اسلام كله لله طول الله د پاره د کفر اس عقاید پاتې نه اس رواج پاتې نه یعنی عقیده او عمل دوه اسلامي شي داغه پورې جنگ وکړي چې د کفر اثرات پاتې نشي د دې معنی مطابق مفسرین رائے دا چې دا حکم عربو د پاره دی عرب چې کوم نه د دارالاسلام د جزیره العرب د دارالاسلام دی نو په عربو کې به هیڅ څوک داسې پرېږدي نه چې هغه کافر یو موجودي او د هغه عقیده موجوده وي دا کار چې دا بیخي بنیادی خطرناک دی دا په ټول دنیا د اسلامي مرکزونو باندې به اثر پیدا کوي نو دغه د په عربو کې د کفر سره جنگیدل د دومره حد پورې چې د کفر بالکل اثرات ختم شي دا فرض عین دی اوس عجم چې کوم دی عجم کې نور روایتو کې دا به ثابت را نور روایتو کې براشي چې کوم عجم خلق دی ناغي د پاره بدري ابشرونو کې یو خبره بوت وړاندې کی اول د اسلام قبولولو خبره د اسلام قبول کا زموږ سره وروالی شي اس خبرم به تاب د باندې نشته دی زموږ شاند کې ژوند به تیرې نو کدا حکم یو مانو خبر ډیره آسان شوله کدا حکم یو نه مانو نو دیمه حکم به دا د جتبه مسلمانانو ته سالانه جزیه ورکې ټیکس ورکې ټیکس یا جزیه د مسلمانانو د کافرانو ناقصل هغه کافرانو نه چې کوم عجمی کافران دي او مسلمانانو ته ورکول دا د ډیرو زیات او روایتونو ثابت ده اتفاقی مسله ده دا به دې لپاره اخیستل کېږي چې اصل کې بنیادی خبره ده چې زمکه او اسمان د الله تعالی پیدا کړی دي د انسان لپاره او انسان پیدا کړی د اسلامي نظام د قائمولو لپاره او د عبادت د الله تعالی د احکامو د نافذولو او د عبادت لپاره پیدا کړی دی اوس دغه انسان چې په دنیا باندې کافر انسان ګرځي را ګرځي نو دین هغه مقصد نه حاصلېږي چې کوم مقصد د پر الله تعالی پیدا کړی دی دا مقصد نه حاصلېږي چې نه حاصلېږي نو شریعت او اسلام دې ته پر یو رعایت ورکړي چې ته دغه مقصد د پر ته کارم نه کې دنیا کې ژوند تیرولم غواړي نو دا څه وکړه ته خاصم دغه هدف او دغه مقصد د پر ته نه ته په غلار باندې نه زی ته مسلمانانو ته جزیه او ټیکس ورکوه په دومره مقدار باندې چې مسلمانان اقتصاد دومره حد پورې برابر شي چې هغه د یاړو مزدورو ردی لانجو نه خلاص شي چې هغه خو عبادت وکړي هغه خو عبادت قایل هغه خو کوي هغه خو اسلامي نظام خدمت کوي نو او دغه ټیکس په دومره مقدار باندې چې د وس نه بار نه د دې روزګار ته پکته کیږي دومره مقدار به اخیستل کیږي چې یاره د دې روزګار هم خراب نشي د دې ژوند هم متاثر نشي مسلمانانو ته دا غوړي پیسې هم راشي نو دا حکم به د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تفسیر جواز استل شي نو دا آیات بیا په مقابله د دې حکم د عربو د فارش عجم د فار بنای عجم حکم جدا دی غیر اسلام قبلولو یا د جزیه ورکولو چې دایم نه ورکول بیا اخرانه طریقې د جنگ ډایرکټ جنگ نه دی دا حکم د عربو د فارش دویم قول دی کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما غیر ته تشریح د سیکل هغه وی پیتنه چې کم دانو دا د هغه کړهونو دردونو تکلیفونو نوم دی دلته کې چې کم د کافرانو په لاس باندې مسلمانانو ته ملاويږي او بیا د دې مطلب د شي چې تاسو جنگ وکړئ د کافرانو سره حتی لا تکون فتنه تر دې حد پورې چې پاتې نشي طاقت او ظلم د کافرانو ظلم چې ختمین هغه قوت په مات کې او قوت متور طریقې دغه حکومتونه نذکور شي نو بیا او د دې حاصل به وایي شي چې اول مکه معظمه کې چې کافرانو په لاس باندې مسلمانانو ته کم تکلیفونه کړهونه ملاویدل دومره جنگ وکړي چې په مکه کې دغه ظلم بیا پاتې نشي دغه د عربو د قریشو دغه زور ختم شي او مات شي نو صحابه کرام هم دغه څه وکړه بدر کې دوی وجل په احد کې وجل مکه باندې حمله وکړه او د هغوی قوت مکمل نذکور بیا په جزیره العرب کې دومره جنگ تاسو وکړي چې د کوپر زور پاتې نشي چې مسلمانانو څوک ظلم ګیلاس په پورته کې هم جزیره العرب د صحابه کرام په لاس باندې قبضه شو او دا حکم بیا د ټولې دنیا لپاره دی که پیتنه په معنا د تکلیفونو کړهونو واخیستل شي چې مسلمان د لپاره تکلیف او عذاب ختم شي دومره جنگ وکړي نو دا حکم د عربو د لپاره نه ټول جهان د لپاره دی نو بیا به داسې چې ټول دنیا کې جس کم ذکر کې د مسلمان سره څوک ظلم او زیاتې کوي تاسو به تر جنگ لازمي کوي هغه پورې جنگ جاری وساتئ چې د کوپر یو سلطنت او ریاست پاتې نشي هغه قوت ختم شي مسلمانانو باندې ظلم ختم شي هغه پورې جنگ وکړي دا حکم بیا د عربو نه بلکې ټول دنیا د لپاره دی د اتفاقی مسله ته بده کې څه اختلاف شته دی نه نو بیا د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د قول مطابق د پیتنې نه مراد د کوپر زور به مراد شي
د کفر زور مات کوي چې د هغې ظلم ختم شي مسلمانانو باندې. نو په دې لیول باندې چونکې دا خبره خو د مسلمانانو متعلق ده، ټولې دنیا متعلق ده، نو په دې کې دا عقیده بالکل باطله ده چې یاره که یو ځای کې سرحدات دي، هغه سرحدات چې کوم انګریزانو د مسلمانانو دپاره ټاکلي دي، دا اسلامي ملک او ورته اسلامي ملک او مسلمانان ورونه، خو چې بارډر نه هغې غاړې دي ته پکې کار نه لره، دا جدا خلک شو. کله ته چا کوتر کول لکه برما مسلمانان د نورو ځګینو نو خیر دی، بس ته به صرف ګوري پام به کې نور به یې ګوتې نه وهي، یا د کشمیر حالات شو. نو اسلام د داسې عقیدې اجازه قطعا نه ده ورکړې. په کومو ځګینو کې چې ظلم کېږي هغه ظلم د ظالم د طاقت ختمولو دپاره مسلمانانو جهاد فرض عین. ويكون الدين كله لله، او شي اسلام دین د اسلام كله ټول لله خاص الله تعالی دپاره، یعنی دین مکمل اسلامی دین غالب شي، اسلامی نظام غالب شي، او د مخکینی قول مطابق د کفر اثرات ختم شي د شرک، او د دویم قول مطابق د عبد الله ابن عمر د وینا مطابق قوت د کفر ختم شي او ټول قوت اسلامی شي، یعنی حکومت مسلمانان ته والا شي. قوت ال اسلام ته اسلامی کیږي چې کله اسلامی نظام موجود شي، اسلامی حکمرانان راشي. چې کله اسلامی حکمرانان نه نو بیا قوت اسلامی نه جوړیږي، بیا د سینې شي کېدلی شي ته د کافرانو سره وجنګېږي او د اسلامي طاقت ټول الله تعالی دپاره شي، څو پورې نظام قایم نه وي. ځکه چې کله نظام د بل چا نو بیا پکې قوت د بل چا په لاس کې، بیا به دغه حساب چې کله نیکان خلک مري ځانه به ننګاره کړي، او چې کله ګمراهان او فاسقان مري یو په سر کې به 300 ونیول کېږي. اوس چې کله د خلکو سره جنګ وشي نو دوه صورتونه به جوړېږي. د کافرانو سره جنګ کول نه وروسته به دوه صورتونه جوړ شي. یا دا چې مسلمانان کافران به اسلام قبول کی مکمل به د کفر نه لاس واخلي، یو صورت دا شو. دویم صورت دا ده چې کله د دوی سره جنگ کېږي نو باقاعده جنگ ته وبړي راووهي، هغوی به چې موږ هم جنګ کوو، تکړه یو. دغه دواړه احوال چې کوم دي دلته په وروستنو سبقونو کې ذکر کېږي چې که دوی جنگ ته بړي راووهلې نو هغې طریقه هم ذکر کېږي، او که دوی د اسلام قبول کو نو د هغې حکم هم ذکر شي. د اسلام قبولولو په صورت کې یو څو مشکل سوالات پیدا کېږي. هغه دا دی چې کله کفر زور ته مات کړي او د هغې قوت ختم شي، د هغې اقتصاد ختم شي، د هغې افرادي قوت کمزورې شي، نو په دې صورت کې به دا مجبوراً بس سیاسي پالیسۍ مطابق به د اسلام اظهار کوي چې زه مسلمان یم، زما د اسلام سره ډېره مینه ده. او ډېر تاریخونه په دې باندې ګواه دي چې داسې دلالانو غدارانو اسلامي احکام باندې عمل هم شروع کړی، منځونه هم شروع کړي، اسلامي شکل هم اختیار کړی دی، او بیا خپله غداري جاري ساتل. یی به مسلمانانو معلومات کافرانو ته ورکړي دي، یی به مسلمانانو کې دننه د افراطافرۍ د بې اتفاقۍ دپاره فضا جوړه کړې ده، او یا داسې ده چې د اسلامي حکومت او د اسلامي اقتدار د قبضه کولو دپاره هغوی د ځان پټ ساتلی ده، چې کله ځان رسولی ده نو خپله فساد یې راخور کړی دی. نو سوالات دا ده چې دا خلک مسلمان د اسلام اظهار وکړي او دا واقعي مسلمانان شوي نه نو بیا نو دې ذکر کې د هغې جواب ذکر کېږي. الله وایي فإن انتهوا که دوی منې شو، د څه نه منې شو؟ یعنی د کفر د شرک نه منې شو اولنی قول مطابق، او یا دا د مسلمانانو سره د ظلم کولو نه منې شو دویم قول مطابق. فإن الله بما يعملون بصير، نو یقینا الله تعالی په هغه زمانه چې دوی کوي لیدونکی دی. دا تسلی شو مسلمانانو ته. اولنی قول خدا شو چې دوی منې شو د شرک نه خو اسلام قبول کو نو کېدای شي دوی کړي، او دویم قول مطابق چې دوی منې شو د ظلم نه نو کېدای شي مسلمانانو سره صلح معاهده وشي، د معاهدې په طریقه باندې خو جنګ ښکاره ختم شي، خو دوی پټه غداري وکړي. دا احتمال پکې شته دواړه ځایونو کې. الله تعالی وایي دغه څه خبره نه ده. فإن الله بما يعملون بصير، یقینا الله تعالی په هغه څه باندې چې دوی کوي کافرانې کوي بصیر لیدونکی دی، یعنی دوی کارونه الله تعالی نه پټېږي نه. انسانان په ظاهره باندې مکلف دي، په ظاهري خبرو باندې چې ظاهره باندې سړی اسلام قبول کو توبه وخت کله بس ته ضرور وایا، او په باطن باندې دې مکلف نه دی. باطن باندې الله تعالی عالم دی، الله یې الله دې خبر دی، نو بیا هغه حکم الله راولي کی. وَإِن تَوَلَّوْا كَدوی مخ واړو د صلح یا د اسلام قبلولو د دوانو خبرونه، او نو بیا وسه جوړیږي جنگ به جوړیږي. نو چې کله جنگ جوړ شي بیا سوالات دی چې مسلمانان همیشه د پاره په تاریخ کې د لګي او اسباب کمی ټول عمر لا جنگي وسایل همیشه د پاره دوی کمی او افرادی قوت کمزور یې لګي په نسبت د کافرانو باندې. نو بیا سوالات دا د دومره لوی قوت سره به جنگ څنګه کې الته کې توازن برابر نه دی. نو الله تعالی دا غي جواب کوي
چې وین تولوا کدي خلکو مخ واړو د صلح یا د اسلام قبل ولنا فاعلمون تاسفوشي ان الله يقين الله تعالی مولاکم ساس مالک نعم المولا ډېر ښه مالک دی او نعم النصير ډېر ښه امداد کوونکی دی بیا په دې ټیم کې د الله تعالی په مرسته باندې د هغې مالک کېدو باندې کلک اعتماد وکړئ الله تعالی به تاسو مرسته کوي ځکه تاسو په حق باندې یئ تاسو دا کارونه الله دپاره کوي الله تعالی ډېر ښه امداد کوونکی ستاسو امداد به وکړي